بسم الله الرحمن الرحیم. کابل هومیوپیتیک نه ډاکټر سیسن شاه تاسو ته مخاطب یم. ډیرو کسانو مې سوجونه کړي دي، خو چونکې زه د نن سبا الخدمت فاونډیشن د رضاکار په تور باندې کار کوم، ځکه چې دلته کې سیلاب راغلی دی، په سوات کې ډېره تباهي کړې ده. نو مختلف کیمپس چې د الخدمت دي د هغې زه دغه کوم د سنه 57 د هغو سره کوم. نو د کسانو دا ډېر کالس کوي چې ډاکټر صاحب زموږ سترګې خو دي په هومیوپیتیک کتاب میډیسن خوري، خو موږ ته مزید د هغې څه پټوان سره راولېږي که نه. نو د کومو کسانو چې سترګې خوږ دي په سوات کې دا ډېره زیاته سیوا دغه وبا سیوا شوې ده. نو د هغو لپاره زه ته وایم چې دا پرېښې دی او دغه دی دا ډراپس دی دې ته ګورئ، دا دې ته غوږ ونیسئ، دا ځانه ګورئ، دا ډراپس دی، دا تاسو په سکرین باندې ولیکم هم. او دا بیلاډونه په 1 کې دا دغه دي، دا قطرې دي، دا به راوالی نه. دا بیلاډونه چې دی که نه دا 10 قطرې روزانه 10 ورځې به دا یو ټایم استعمال کړي. بیلاډونه 10 ما په خپله هم سترګه خوږ ده، خیال وکړئ که نه، سترګې مې خوږ ده. نو لکه دا ډېر زیات مسله ده نن سبا په سوات کې ډېره زیاته راغلې ده، بلکې کوډمې ټولې سملولې دي. ځینې په 2-3 ورځو کې ښه شي، ځینې 15-16 ورځې هرې تبه ورسره عامي، ټمپریچر ورسره راځي. نو لکه دا ډراپس چې دی که نه دا 3 ټایم اچوئ په سترګې کې 2 قطرې، یو نه ښه 2 قطرې، او زیاته چې کوم دی نو واوره دا شی په مګې یخ، دې سره به انشاءالله په 3 ورځو کې دا مسله حل کېږي. خو دا ډراپس چې دي که دا بیلاډونه قطرې دا به 10 قطرې صرف یو ټایم اچوئ، ښه 10 ورځې زیات نو، بیا به دې بس کوي. ښه الله آباد لره په خپل قدرت باندې د خدای پاک زموږ نه دا مرضونه، آفتونه، سیلابونه، طوفانونه دین دې موږ په امان کې. جزاک الله خیر، شکریہ.